الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیرے جمعہ دا تحریک جدید د نوي کال د اعلان په وجه گزشتہ جمعه ما د امریکې او د ګواتیمالا چې تیر ورځو کې کوم سفر کړی و د هغې متعلق ذکر مې ونه کو. د خدای پاک په فضل د دغو دورو ډېر مثبت اثرات وي.
د خپلو او د اغیارو سره د تعلق په لحاظ هم او د جماعتي انتظامی لحاظ هم نیغ په نیغه د مشاهده او معلومات په وجه ډېر څیزونه زما په علم کې راشي. درې لوی فایدې خو دا دي چې د دغو ملکونو د تعلیم یافته طبقې او اثر او رسوخ لرونکي خلکو سره رابطه جوړه شي د ملاقاتونو په شکل کې هم او د جماعتونو د پرانیزۍ چې کومې دستوري وي او بل د میډیا په ذریعه د اسلام او د احمدیت پیژندنه او حقیقي تعلیم نه خلک خبر شي. او درېمه لویه خبره دا ده چې جماعت خلکو سره ذاتي رابطه او تعارف وشي او د دې په نتیجه کې د هغوی د ایمان او د اخلاص او چې کوم تعلق دی د مودت او د اخوت د مینې او د ورورولۍ هغې کې هم اضافه وشي. د وخت خلیفه او د جماعت د خلکو ترمنځ نیغ په نیغه د ملاوېدو او په لیدو او په اورېدو هم غیر معمولي تبدیلي پیدا کیږي او جذبات هم پیدا کیږي او بیا د هغو حالاتو مطابق چې کوم د دغو ملکونو وي نیغ په نیغه په خطبو کې هم خبرې وشي. حضور فرمایي چې د امریکې په دغه سفر کې د خدای پاک په فضل د دریو جماعتونو د پرانیزۍ توفیق ترلاسه شو. خدای پاک د دا جماعتونه تل د مزګزاره خلکو نه ډک ساتي او د جماعت د خلکو په اخلاص او په وفا کې هم د اضافه وکړي. ماشومانو، زلمي لکانو، ښځو، سړو حضور فرمایي چې چېرته هم زه تلمه مخکې فلادلفیا ته بیا یوسټن بیا واشنګټن نو دوی د خپل وخت ډېره برخه د جومات په ماحول کې تیر کړی دی. د ماشومانو مور پلار او بیا نور خپلوان هم اوس هم دا لیکې لګیا دي چې ستاسو په راتلو به د ماشومانو همدا زور و چې زر جومات ته ځو او د یو تعلق اظهار به د هغوی کېدو خلافت سره او بیا جومات ته چې هغوی راغله نو ډېر وخت به هغوی هم په جومات کې تېرولو. په امریکې کې دې ځل سیاسي پناه اخیستونکي او د مهاجرینو په طور راغلي د پاکستانی احمدیانو هم یو لوی شمېر و چې ډېرو ګرانو حالاتو نه تېر شوي وو. د ملیشیا، تایلنډ، سریلنکا او د نیپال لاندې ته راغلي وو. نو هغوی سره ملاقات هم به ځینې وخت ډېر جذباتي کیفیت پیدا کولو او ځینې خو پکې ډېر زیات جذباتي شو. خدای پاک دې وکړي چې دلته چې دوی ته کمې اسانۍ او کشایش ملو شي دلته د یو خوا هغوی ته اسانۍ او کشایش ترلاسه شي خو ورسره دې بیا دا احساس هم هر وخت په هغوی غالب وي چې دوی به دین په دنیا باندې مقدم ساتي او د دنیا په پرکا کې به نه ډوبېږي. حضور فرمایي چې زه به د دورې په حواله څه نوره خبرې به وکړم. په عام طور د امریکې سیاسي لیډران او تعلیم یافته طبقه او عام خلک هم خبره اوري او ښه خبره ستایي او خوښوي. د اسلام حقیقي تعلیم دوی ته لا په سم طور نه دی رسېدلی او چې کومو خلکو ته رسېدلی دی چې چا د جومات سره رابطه ده هغې د اسلام باره کې ښه رایه لري. نو دا زموږ کار دی چې موږ د اسلام حقیقي پیغام په امریکې کې هم او په دنیا کې هم ښه په محنت او په ښه طریقه خور کو.
د اسلام حقیقي پیغام که یو خوا د غیر مسلمو سترګې پرانیزي او د اسلام ښایسته او پرامنه تعلیم واضح کوي، نو ورسره مسلمانانو له هم یو اعتماد ورکوي چې هغوی هم خبر شي، یعنی دا غیر احمدیان کم چې دي هغوی هم خبر شي چې حقیقي اسلام څه دی. نو ځکه د احساس کېدرۍ ضرورت نشته. حضور فرمایي چې دا تجربه زما په اکثرو ځایونو کې وي او په امریکا کې هم دا وشوه چې غیر احمدیان چې کله موږ نه د اسلام د ښایسته تعلیم باره کې اوري، نو په هغوی کې اعتماد پیدا شي چې موږ ته د هیڅ قسمه د احساس کېدرۍ اجازه نشته او د دې اظهار هم هغوی کړی دی چې بلکې اسلام د دنیا د مسلو حل دی. د امن او د سلامتۍ د قیام ذریعہ اسلام دی. د معاشي او د معاشرتي مسلو د حل طرف ته هم د اسلام تعلیم راهنمایي کوي. ځینې غیر احمدیان چې زموږ په دغو دستورو کې راغلي وو، نو هغوی د دغې خبرې اظهار کولو چې د اسلام ښایسته تعلیم چې څنګه تاسو وړاندې کوئ عمده حقیقي طریقه ده، او غیر مسلمو چې دا پیغام اوري نو حیرانیږي هم او د خپلو خیالاتو اظهار هم کوي چې که دا د اسلام تعلیم دی نو یقینا عمده ښکاري چې عمده تعلیم به کامیابیږي. حضور فرمایي چې ځینو مېلمنو تاثرات به وړاندې کړم. په فیلادلفیا کې چې کوم جومات دی بیت العافیت، د دې چې پرانیزه شوې ده، نو دې کې اونریبل رایټ ایونز ته د امریکې د کانګرس یو ممبر دی، هغوی هم راغلي وو. هغوی په ډېرو ښو الفاظو کې دا ویلي وو. حضور وایي چې ماته دا ویلي وو، حضور فرمایي چې ماته دا ویلي وو چې زه تاسو زه هرکلی ویم او په دغه ښار کې دا ښار چې د وروڼو خویندو د مینې په شان مینه لرونکی یو ښار دی، او د فیلادلفیا له طرفه د انتظامیې طرف نه زه د مسلمانانو کمیونټي ته دا ویل غواړم چې مونږ ستاسو د امن پیغام ته دلته هرکلی وایو. او بیا وایي چې د ځینو امریکایانو له طرفه په تیرو کلونو کې د اسلام باره کې مخالفانه آرا مخې ته راغلي دي. وایي زه تاسو دا ویل غواړم چې دیزي اکثریت تاسو ته هرکلی وایي. مونږ تاسو سره یو، د نفرت، تعصب او د تشدد خلاف ودرېدلی یو. بیا هغوی خپل تاثرات بیانوي، وایي چې تاسو د امن د قیام په حواله ډېر ښه پیغام ورکړی دی. له بده مرغه مونږ په امریکا کې د یو تاریک دور نه تېرېږو لګیا یو، او په داسې دور کې دا یو ډېر شانداره پیغام و، او دې نه دا ثابتېږي چې مسلمانان نه صرف دا چې په امریکا کې بلکې ټولې دنیا لپاره څومره اهمیت لري. بیا دې وي چې مونږ ته مستقبل کې زمونږ په مستقبل کې امید او امن پکار دی. د فیلادلفیا د مذهبي ازادۍ په حواله یو اهمیت دی. حضور فرمایي چې دې باره کې مشهوره ده چې هلته د مذهب ازادۍ لپاره د هر مذهب خلکو د اوسېدو لپاره هلته یو معاهده شوې وه. نو دا د دې په دغه حواله د دې یو اهمیت دی، او دا ځای به ستاسو د جومات لپاره یو ډېر شانداره ځای ثابتېږي. نو دا خیالات دی. همدغه شان دغه ځای میر هم راغلی وو او نور لیډران هم وو ځینې،
او بیا میر هم همداوی جان کینی چې د فلادلفیا د ښار تاریخ نه دا معلومیږي چې د مذهب ازادي د دغه ښار بنیادی اصولونو کې شامل ده. بنیادی اصولونو کې شامل ده. دا ښار هم په دغه بنیاد جوړ کړی شوی و. زموږ تعلق بشکه د مختلفو قومونو او د نسلونو نه کېدی شي، خو دا ښار به هر چاته هرکلی وي. نو بیا وی چې موږ که یو بل سره یو ځای کار کوو، یو بل سره د عزت او د احترام سلوک کوو او دنیا ته دا ووایو چې موږ یو ځای داسې اوسېدی شو او موږ د خپلو مسلو او موږ خپلې مسلې ختمولی شو، د خپلو ماشومانو مسلې ختمولی شو، نو دا هغه تعلیم دی په حقیقت کې چې کوم د اسلام تعلیم دی چې نور خلک خپلې مسلمانان هیرې لګیا دي. بیا په دغه پروګرام کې یو جج هری شارټ صاحب هم شامل شوی و. هغوی وی چې زه د 15 کالو راځې د جماعت نه واقف یم او ډېر ځل په عشایو باندې په مختلفو مسلو خبره شوې ده د دیزی صدر صاحب سره. او بیا حضور فرمایي چې زما د تقریر نه پس ته هغوی دا وی چې دا پیغام چې د مینې او د هم آهنګۍ او د یو ځای د ناستې پیغام دی، نو که په دې باندې خلک پوه شي، نو زما دا خیال دی چې موږ په ډېرو بهترو حالاتو کې یو. بیا یو نو مسلمه دی د افریقني نسل امریکني نو مسلمه دی. هغې وایي چې دلته د جومات ډېر زیات ضرورت و. دا یو ډېر ښه سنټر جوړ شوی دی او دا ویل کېږي چې د ماحول ښه کولو کې 10 کاله لګي، خو ما په 2 کالو کې دا وکته چې معاشره ښه شوې ده، چې دا ثابتېږي چې که شوق وي نو یو ځای دا کار کېدی شي. او بیا د حضور خطاب باره کې هغه وی چې دا یو حیرت انګیزه پیغام او ستاسو هره خبره زموږ زړه ته پرېوته. دی حضور فرمایي چې دی احمدي نه دي، مسلمان شوي دي. بیا یوه ښځه وه د افریقني نسل امریکنۍ ښځه چې د تقریر نه ماته ډېر څه د تقریر نه ما ډېر څه زده کړه او امید لرم چې اوس به دا موږ د خپل د ژوند برخه جوړو او که موږ په دغو خبرو باندې عمل وکړو نو یقینا چې موږ په صراط مستقیم یو. حضور فرمایي چې دا هم احمدي نه ده. بیا یوه بله ښځه د هانیه صاحب هغې دا وایي چې کوم پیغام چې تاسو ورکړی دی د دې په ذریعه د اسلام خلاف چې کوم غلط فهمۍ خورېږي د هغې ازاله کېدی شي. او په دې خوشحاله یو چې د مسلمانانو یو سنټر جوړ شو دلته په خلکو کې د اسلام خلاف تعصب دی چې بیخي غلط دی او ستاسو پیغام ډېر مضبوط و. زه امید لرم چې دا پیغام به زیات نه زیات خورېږي او د امریکې خلک زه دا امید لرم چې دا پیغام د زیات نه زیات خور شي، د امریکې خلک د اسلام د حقیقت نه خبر شي. بیا یو مقامي کونسلر شامل شو په دستوره کې هغوی دا وایي چې د جومات په افتتاح د جومات د پرانیزي چې کومه دستوره وه نو هغې کې دې شامل شوي وایي چې ستاسو د امن پیغام ډېر زیات ضروري و او په خاص طور موجوده حالاتو په تناظر کې دا پیغام نور هم زیات اهمیت لري او ما لپاره دلته راتلل یو د اعزاز خبره ده او ما د جومات د خپلو سترګو مخامخ کتلی دی چې دا جوړېدو
او دلته د دغه جومات قیام د علاقې لپاره ډېر د برکت سبب دی چې کوم پیغام تاسو ورکړی دی چې تاسو به د ګاونډیانو د اجت په وخت کې به هغوی سره ولاړ یې. نو زما په خیال دا صرف دلته فلادلفیا کې نه بلکې په ټول امریکا کې د دغه پیغام ضرورت دی. بیا یو فلسطیني مسلمانه ښځه شامله شوې وه. هغې دا وی چې ستاسو پیغام ډېر اهم و. زه د فلسطین د یو وړوکي شنکلي تعلق لرم او کوم حقیقي تعلیمات چې ما په وړوکوالي کې زده کړي وو نن ستاسو په خطاب کې راته کتو ته میلاو شوم. دا حقیقي اسلام دی چې کوم ذکر وشو. موږ چې د کومې فرقې سره تعلق لرو دا زموږ فرض دی چې د امن لپاره متحد شو کار وکړو. بیا وایي چې تاسو په حقیقي رنګ کې د ټولو مسلمانانو نمایندګي کړې ده. حضور فرمایي چې دا خو د دغو نیک فطرته خلکو خیال دی خو که باقي مسلمانان هم په دغه خبره پوه شي خو پکار چې باقي مسلمانان دې هم په دغه خبره پوه شي چې جماعت احمدیه په حقیقت کې د اسلام نمایندګي کوي لګیا دی. بیا یوه استاذه وه هغې دا وی چې ستاسو د امن پیغام ډېر شانداره پیغام و. زه کیتولیک یم خو د هر یو لفظ سره اتفاق کوم او زه په یقین دا وایم چې اسلام د امن پیغام ورکوي او اسلام د انسانیت د خدمت درس ورکوي. بیا یو پروفیسر چې د خپلې یونیورسټۍ د پریزیډنټ نمایندګي کوله هغې دا وی چې تاسو په دغه ښار کې خلکو لپاره چې د کومو نیکو خواهشاتو اظهار کړی دی نو د دې تعلق د اوسني وخت سره نه بلکې راتلونکي وخت سره دی. او یو څه چې کوم ما په تاسو کې ولیدو هغه دا چې تاسو صرف د موجوده وخت خبره نه کوئ بلکې ستاسو نظر په راتلونکي وخت هم وي. او بیا ډېر په ښه الفاظو کې د حضور فرمایي چې د حضور د خطاب ستاینه وکړې وه. بیا وی دا وی چې تاسو دلته یو تخم وکرلو دا زموږ کار چې موږ د دې خیال وساتو او دې له وده ورکړو او دا د ورورولۍ او د مینې یو لوی مضبوطې ونې کې دا بدل کړو. بیا یوه ښځه وه چې د خپلو جذباتو اظهار یې کولو دا وی چې تاسو چې دا وی چې موږ به ستاسو اوښکې پاکوو نو څومره خلک دي چې دا خبره کولی شي. دا یوه ډېره حیرانوونکې خبره وه. ما په خپلو جذباتو باندې قابو نه پرې شو. خپل پیغام ورکولو لپاره ضروري نه دی چې په اوچت اواز کې او په جوش کې تکرار وکړی شي. کم پیغام چې تاسو ډېر په مینه او د محبت نه ډک انداز کې ورکو دا پیغام تاسو ډېر په مینه او په د محبت په رنګ کې ورکو. حضور فرمایي چې ما دا ویلي چې د غریبانو مدد لپاره موږ هر وخت تیار یو او که څوک په تکلیف کې وي او که موږ یو هلته نو د هغو خلکو اوښکې به موږ پاکوو. یو غیر احمدي امام صاحب په دغه پروګرام کې شامل شوي وو. هغوی دا وی چې زما لومبی تعلق د احمدیانو سره د جومات چې کوم د قرآن ترجمه د جومات له طرفه شوې ده د هغې په وجه تعلق جوړ شوی وو. د حضور فرمایي چې کومه ترجمه هغوی سره ده د هغه ترجمه ده چې کومه مولوي محمد علي صاحب کړې وه. بیا هغوی وی چې ستاسو پیغام ډېر ښه و او زه تاسو سره 100% اتفاق لرم. همدا زموږ مشن او مقصد دی. موږ ټول د آدم اولاد یو او موږ ته پکار ده چې د یو بل د ژوند د معیار زیاتولو اوچتولو لپاره د کوشش کوو. موږ به یو ځای د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حقیقي پیغام خورو. حضور فرمایي چې خدای دې وکړي چې دا صرف د دوی الفاظ نه وي بلکې عمل دې پرې هم وکړي. بیا د بالټیمور د جومات افتتاح هم شوی وه چې نامه بیت الصمد ده او دا هم د چرچ یو عمارت چې په بیه اخیستلی شوی و او بیا دا ټیک کړی شو په جومات کې بدل کړی شو او اتفاق دی چې دا په داسې طرف جوړ کړی شوی دی دا عمارت چې تقریبا څه 9.9% دا د قبلې طرف ته دی او په هیڅ لحاظ دی کې د هیڅ تبدیلۍ ضرورت نه راپېښ شوی.
حضور فرمایي چې هلته ما کوایف نو بیان کړي ځکه بس لږ کوایف هم بیان کړم. په دغه جومات باندې 100 لکه ډالره خرچ راغلی دی د دې په بیا اخیستو باندې، او په دې کې د سړو ښځو لپاره بیل بیل حالونه دي چې پکې 400 کسان لمونځ کولی شي، او دې نه علاوه دفترونه دي، لایبرري ده، کلاس رومز دی، کمرشل باورچی خانه ده او ډایننګ هال وغیره هم پکې شته. په هایوې باندې دی او په دغه هایوې باندې تقریبا 15,000 ګاډي هره ورځ تېرېږي. د بالټیمور میر په دستوریت د پرانیزي دستوریت ته راغلې وه او هغې دا وی چې تاسو د امن په حواله خبره کړې ده. د هغه پیغام دی چې نن د وخت ضرورت دی، او دا نه چې صرف زموږ په ښار کې بلکې زموږ ریاست کې بلکې په ټول امریکا کې او ټوله دنیا ته دغه پیغام ډېر زیات ضرورت دی. او زه دا ګڼم چې دا پیغام هر تن ته اورېدل پکار دی. که موږ واورو نو موږ ته به معلومه شي چې د دنیا د مسلو واحد حل امن دی، او موږ به یو بل سره مینه کول زده کوو. بیا د یونیورسټۍ یو پروفیسر دلته په بالټیمور کې د خپلو تاثراتو اظهار کولو دا وی چې زموږ ترمنځ چې کوم اختلافات دي د دې په ځای موږ ډېرې داسې خبرې دي چې یو شان دي، او دا یو حیرت انګیزه پیغام و چې دې په ذریعه موږ په معاشره کې اهمه تبدیلي پیدا کولی شو. موږ ته یو بل سره یو ځای کار کول پکار دی، د یو بل احترام کول پکار دی. د امریکې په ماحول کې دا یو ډېر اهم پیغام دی. د امریکنیانو په تور صرف ځان لپاره نه بلکې خپلو ماشومان لپاره کار کول پکار دی. په معاشره کې ټول یو ځای مخکې بوتلل پکار دی. دې حیرانوونکي پیغام زه ډېر متاثره کړم. بیا د ډسټرکټ 48 نه د سټیټ نماینده وو، هغوی دا وی چې زه ډېر متاثره شوم چې دا پیغام مې واورېدو، او په خاص طور داسې حالاتو کې چې د مسلمانانو په حواله په معاشره کې یوه ویره ده، او د دې په وجه او په دغه ملک کې د نسل په بنیاد باندې تفریق دی. په دغه حالاتو کې زه خوشحاله یم چې تاسو د خپلو ذمهوارو طرف ته زموږ پام ګرځولو. تاسو موږ ته دا ووایئ چې هر چا سره مینه کوئ او هیچا نه نفرت مه کوئ. همدغه خبرې دي چې کومې زموږ په کار دي: مینه، امن، انصاف. بالټیمور ته دا اعلی اقدار د ترلاسه کولو ضرورت دی. د دې وی چې زما اهلیه دا وی چې دا موږ لپاره یو ډېر اهم پیغام دی. بیا دا وی چې موږ په خپله کوشش وکړو څومره خبرې د معاشرې د ښېګړې لپاره وکړو یا د معاشرې د بهترۍ لپاره وکړو، نو دې دومره اثر نه کېږي څومره چې د جماعت احمدیه د امام د موجودګۍ په وجه دلته شوی دی. او مسلم کمیونټي صرف دلته نه بلکې په ټول امریکا کې یو شاندار جماعت احمدیه یو شاندار کردار لوبولی دی. د احمدیانو باره کې ویلي چې احمدیان د جماعت احمدیه صرف دلته نه بلکې په ټول امریکا کې یو ډېر شاندار کردار لوبولی دی. یو پادري صاحب چې د دستور کې شامل شوي وو، هغوی دا وی چې ستاسو د خطاب دوران هر خبرې سره ما اتفاق کولو، ځکه چې زه په بالټیمور کې ډېر ځل د جماعت احمدیه جماعت ته تللی یم. زه په یقین دا ویلی شم چې تاسو چې څه وی نو په 1300 کلونو کې په نورو جماعتونو کې ما دا کته چې دا هر څه کېږي، یعنې فتنه او فساد. جماعت هر کمیونټي لپاره د کلاوي، او زه ډېر ځل په جمعه هم تللی یم، او د دغه ټولو خبرو عملي اظهار زه ګواهي ورکوم. او دا خبرې چې ما واورېده نو ډېر خوشحاله شوم. د دې ځای کې د مختلفو مذهبونو سره تعلق لرونکي خلک یو ځای دي او د امن خبرې کوي لګیا دي. همدا هغه خبره ده چې صرف دا نه چې زموږ د ښار ته بلکې ټولې دنیا ته ډېر زیات ضرورت دی. بیا یو ښځه د خپلو تاثراتو اظهار کولو دا وی چې نن سبا حالات کې ما لپاره دغه خطاب یو ډېر اهم پیغام و،
د مسلمانانو د غیر مسلمو د تورو د سپینو ترمنځ ډېر خلیجونه دي او موږ ته د دغو ټولو حل لټول پکار دی او دا د یو بل احترام په ذریعه ممکنه دی. او تاسو چې د ګاونډي چې کم تعریف وکړو او د ګاونډیانو سره د حسن سلوک چې کم پیغام ورکړو نو دا ما لپاره ډېر شانداره و او دغه پیغام مې چې واورېدو نو د اسلام باره کې د نور معلوماتو د ترلاسه کولو تحریک راته ملاو شو او ستاسو د ټولو ډېره مننه. بیا د سټیټ یو نماینده وو د 41 ډسټرکټ بلال علي صاحب مسلمان و. هغوی دا وی چې تاسو چې کوم دا پیغام ورکو نو دا د دې غږ په ټولو خلکو کې موږ اورو لګیا یو او د باهمي اتحاد او د یووالي او د مینې او د محبت فضا قائمولو کې دا لپاره دا یو ډېر اهم پیغام دی. د اسلام خلاف چې کوم تحفظات دي د هغې د لرې کولو کې به د دې نه مدد ملاویږي. او بیا دې وي چې تاسو په وخت د ډېرو مسلو حل موږ ته وښودلو او په خاص طور د دې چې کوم حالات دي نو چېرته چې په کافي حده پورې په سیاسي طور چې د خلکو کم بیانونه دي نو کوششونه دي نو هغه د مسلمانانو خلاف جذبات راپاري. نو تاسو چې دلته راغئ نو د دغو خبرو په حواله ډېره ښه راهنمایي تاسو وکړه او په داسې ماحول کې ډېر پرحکمته دلیلونو نه ډک پیغام تاسو ورکړو چې عقل لرونکي یو تن هم ترې انکار نشي کولی. ما په معاشرې کې د امن د قیام ډېر آسان حل زده کړو تاسو نه هغه دا چې د خپل کور نه شروع کړئ، خپلو ګاونډیانو سره ښه سلوک کوئ. تاسو د ټولو دنیا د بدلولو ضرورت نشته، صرف هغه خلک چا سره چې تاسو ملاویږئ هغې کې مینه خوره کړئ، د هغوی خدمت وکړئ نو ټوله معاشره به پرامنه شي. بیا یوه بله اسانه نسخه تاسو دا وښودله چې اسلام وایي چې د حق دعوت ورکوئ او د حق د دعوت اصل د حق دعوت خو ستاسو خپله نمونه ده چې ترې دا کیدی شي. او بیا دې وي چې په بالټمور کې د حالاتو د مقابله کولو لپاره جماعت احمدیه میدان ته راوتې ده او په معاشره کې یو مثبت کردار لوبولو لپاره د خپل عزم اظهار کړی دی. دا یوه ډېره قابل تقلید نمونه ده. خدای پاک د جومات لالي ته توفیق ورکړي چې همداسې د نمونه ښیي. بیا یو مشل صاحبه وه د ریسپټیرین چرچ منسټره، هغې دا وی چې ډېر ښه پیغام و د باهمي اتحاد او د یووالي باید چې تاسو زور ورکړو نو تاسو ویره ختمه کوو د مینې د قیام طرف ته تاسو پام وګرځولو. دا یو ډېر اهم پیغام دی. د جومات د قیام مقاصد چې کوم تاسو بیان کړو دا هم ډېر ښه دي. بیا د ګاونډیانو سره د حسن سلوک د تعلیم هم چې کوم تاسو ذکر وکړو دا ما لپاره نوي څیزونه دي. ما ته نن معلومه شوه چې په عیسایت کې چې کوم د مینې او د محبت تعلیم ورکړل شوی دی دا خو هغه خبرې دي او میډیا یو بل څیز وړاندې کوي د اسلام باره کې. بیا یو تاریخدانه و ډاکټر فاطمه، هغه دا وایي چې زما سپیشلایزیشن په امریکې کې اسلام دی او په دغه حواله ما په امریکې کې د اسلام په تاریخ ډېر کار کړی دی او زه دیني سکالر نه یم بلکې صرف یو تاریخدانه یم. او په دغه حواله تاسو چې دا وایي چې حضرت میرزا غلام احمد صاحب په دغه دور کې د اسلام تجدید کړی دی نو زما ذهن دې طرف ته لګېدلی دی چې زه په دغه حواله نور خپل تحقیق زیاتوم او دا چې راته معلومه شو نو ډېره خوشحاله شوم چې اوس به زما د تحقیق محور صرف حضرت میرزا غلام احمد قادیاني علیه السلام وی بلکې د هغوی تحریرات او د هغوی ارشادات به هم وي چې د هغوی په ذریعه کوم هغوی دا احیا فرمایلې ده. د ستاسو پیغام یو ډېر حیرانوونکی پیغام دی. تاسو د اسلام د حسن سلوک د نورو مذهبونو تر حده نه دی محدود ساتلی بلکې د کم خلک چې هیڅ مذهب نه لري هغوی سره هم د حسن سلوک تاسو فرمایلی دی. بیا هغې دا وی چې دا نظریه ده ستاسو چې د رنګ او د نسل او د مذهب د تفریق نه بغیر به موږ ټول یوځای کېږو، د انسانانو د ښېګړې لپاره به کار کوو. دا څومره ښه پیغام دی
او د مسلمان په تور موږ ته د شک په نظر کتل کېږي. نو ځکه د یو مسلمان له طرفه د اسلامي تعلیم دا بیانول دا یو ډېر احسن قدم دی. بیا د ورجینیا د جومات پرانیزه وه، د هغه جومات نامه مسجد مسرور دی. په 3 نومبر دا پرانیزه وه. بیا دا هم د یو چرچ عمارت و چې په بیه اخیستل شوی و. ټوله رقبه 18.6 ایکړه ده، په $15 میلیونه باندې اخیستل شوی و. د دې په رینوویشن وغیره باندې لږه تبدیلي په دې کې شوې وه، نو نور $15,000 پرې خرڅ شوي وو. دا هم تقریبا هم د قبلې طرف ته عمارت دی، او د دې چې کومه آبادي ده کومې حصې باندې، نو هغه 2403 مربع فټ ده. او د سړو او د ښځو لپاره بیل بیل حالونه دي چې پکې 6,900 خلک مونځ کولی شي. او دې نه علاوه 11 کمرې دي چې دفترونو په طور به استعمالیږي. یوه لایبرري ده، یو کانفرنس روم دی، یو کمرشل کچن هم پکې موجود دی. دلته یو ملګری کوري سټورټ چې د امریکې د ریپبلیکن د سټیټ امیدوار دي، هغوی دا وی چې ما چې دا خطاب واورېدو نو دا ډېر زړه راښکونکی او د حکمت نه ډک و، او ټولې امریکې ته بلکې ټولې دنیا ته دا پیغام په غور اورېدل پکار دی چې مینه د ټولو لپاره او نفرت د هیچا نه نه، او په دې باندې عمل هم کول پکار دی. په خاص طور چې د دنیا حالات ښه نه دي، نو دا ډېر زیات ضروري دی چې د مذهب د ازادۍ پرچار دې وکړی شي. او دې لپاره دا جومات موږ لپاره د فخر باعث دی، ځکه چې تاسو د ملک لپاره ډېر څه کوئ. بیا یو میلمه مایټ واټرز چې د ریاست امیدوار دی د ورجینیا، دی وی چې ما خطاب واورېدو او زه اوس نورم مطالعه کوم او د انټرنیټ نه معلومات اخلم، او د اسلام زده کړې لپاره به زه ستاسو جومات ته راتلل غواړم. یو عیسايي میلمه وی چې په موجوده حالاتو کې د موجوده حالاتو عین مطابق دا یو ډېر ضروري پیغام و. موږ د امن پیغام واورېدو او زه ډېر متاثره وم او حیران وم. بیا 51 ډسټرکټ نه د ورجینیا یو غړی یو مندوبه دا وی چې دا پیغام ډېر حیرانونکی و. په خاص طور د امریکې موجوده حالاتو کې دا ډېر شاندار پیغام و. ستاسو پیغام د مینې پیغام و، د اتحاد پیغام و. تاسو وی چې نور خلک مقدم ګڼئ، په بې نفسۍ خدمت کوئ. د نن سبا سیاسي چې کوم ماحول دی نو په هغې کې هم داسې پیغام موږ ته ضرورت دی. نورو له په ځان فضیلت ورکول دا یو ډېر ښه او د روحانیت نه ډک پیغام دی. او د خپلو ګاونډیانو خیال ساتلو، د نورو آرام له په خپل آرام باندې ترجیح ورکول دا یو ډېره شانداره خبره ده. په داسې موقعو خپل انا له فوقیت ورکړی کېږي، او تاسو دا وی چې نورو له فوقیت ورکوئ. همدغه شان یو میلمه الیکس کیسې دا وی چې زه ډېر متاثر شوم. ما لپاره په دغه لحاظ زه ډېر جذباتي شوم چې زه د هولوکاسټ سروایور یم، او پیغام ډېر اثرانګیز ډېر متاثرونکی و، او ستاسو هر لفظ زما په روح باندې اثر کولو. او ستاسو پیغام په دغه لحاظ هم ډېر د حکمت نه ډک و چې موږ نفرت سره جنګ نشو کولی. د نفرت د ازالې لپاره یوه لار د هغه ده چې د محبت د قیام لپاره د جهاد وکړی شي. نفرت د په محبت ختم کړی شي. دا محبت د هر مذهب ترمنځ پیدا کول پکار دی، او د داسې محبت بېشمېره مثالونه موجود دي زموږ معاشره کې، لکه څنګه چې ستاسو دا پروګرام دی. خو نن سبا چې په میډیا کې څه ښکاري نو هغه یو وړوکی شان اقلیت دی او ګمراه کوونکي عناصر دي، او میډیا هغوی ډېر زیات وړاندې کوي لګیا دي. نو د دې په ځای موږ ته یو بل سره مینه خورول پکار ده. حضور فرمایي د ډېر بیا وروسته هم ډېر جذباتي و چې کله میلاو شو
او مخکې خو لږ جذباتي و، بیا وی باقاعده په چړا شو چې دغه پیغام په ما باندې ډېر اثر کړی دی. بیا یوه ښځه شینین صاحبه د نیوجرسي سرجیکل کوارډینیټر وه، هغې دا وی چې د اسلام د ښایسته تعلیماتو باره کې یو ځل بیا وویلی شو، او زما هم دا نظریه ده چې د یو څو کسانو انفرادي چې کوم بد حرکتونه دي د هغې په وجه پوره مذهب له الزام ورکول دا په خپله د ظلم نه کمه خبره نه ده. وی زمونږ په امریکا کې هره ورځ سره څه حادثه واقع کېږي، خو دې لپاره مذهب قصوروار ګرځول دا غلطه خبره ده. یو مېلمه چې د پولیس ډپارټمنټ کې د تېرو 40 کالو راڅخه کار کوي، هغوی دا وی چې دا پیغام د ټولې دنیا لپاره پیغام او په دې کې امن او مینه او محبت او د حقونو په حواله د ضرورت مطابق نصیحتونه وکړی شو. او دلته د مختلفو رنګونو د نسلونو 4,60,000 کسان اوسېږي، او نن په دغه پیغام کې د ټولو نه اهمه خبره د ګاونډیانو د حقونو باره کې وه. بیا یوه مېرمنه ډاکټر کیمبرلي چې کریمینالوجسټ ده او مصنفه هم ده، هغې PhD کړې ده. هغې دا وی چې ننني خطاب کې د امن او د انصاف په حواله ډېر ژور پیغامات موږ ته اورېدو ته میلاو شو، او د رنګ او د نسل د امتیاز نه بغیر هر چا ته د دغه پیغام مطابق د اتحاد فضا قایمول پکار ده. د ننني خطاب کې تاسو د اسلام حقیقي شکل زموږ وړاندې کېښودو، او د دې خلاصه د امن او د انصاف او د مساوات ماحول پیدا کول دي. بیا دی وی چې خپل تاثرات بیانول، نو جذباتي شوي مو په اوښکو یې ژړل. دا وی چې نن سبا خلک چې د ظلم او د بربریت مظاهرې ښې لګیا دي، او د مذهب په نامه زموږ کمیونټیز په ملک کې فساد خوري لګیا دي، نو دوی د مذهب سره هیڅ تعلق نه لري، او پکار ده او دا ډېره ضروري ده چې هر انسان د دې خبرو نه خبر شي. بیا یو مېرمنه ویل لورین صاحبه، هغوی د خپلو تاثراتو اظهار وکړو. دا وی چې زه 13 کالو راځي په دغه علاقې کې یم، او د دې ځای د بدلیدونکي حالات ما لیدلي دي، او حالې چې کوم د فایرنګ واقع دي دا ډېر افسوسناک دي، او په داسې موقعو د مینې او د محبت او د روادارۍ پیغام ډېر شانداره و. او زه خوشحاله یم چې زه دلته رابللی شوی وم، او دلته چې زه راغلم نو د جومات احمدیه باره کې د ډېر څه زده کولو موقع راته ترلاسه شوه. جومات په دغه علاقه کې یوه ښایسته اضافه ده، او دې نه ماته هېڅ خطره نشته. دا یو پورم نه ځای دی، او زه مسلمانه نه یم، او زه دې جومات ته راغلی یم، او ما ته دلته هرکلی ویلی شوی دی، او دلته همدا زموږ د معاشرې ضرورت دی. او زه دا ویل غواړم چې اوس به دلته ستاسو نور پروګرامونه هم کېږي، نو په دغو پروګرامونو کې د مسلمانانو نه علاوه د نورو مذهبونو خلک هم رابلئ. د دغو جوماتونو د پرانیستو نه علاوه لکه څنګه چې اکثر خلک خبر دي چې په ګوټیمالا کې د هیومانیټي فرسټ هسپتال هم کلاو شوی دی، او د دې هم پرانیزه وه، او هلته هم د سیاسي خلکو سره تعلقات دي. نو یو د پارلیمان غړی و هلته چې د UK جلسې ته هم راغلی ده 2 ځل، نو هغه هلته په ایرپورټ باندې د استقبال لپاره راغلی و، او ډېر ښه د خیالاتو اظهار هغوی وکړو او د هسپتال باره کې، او مننه یې وکړه د جومات چې زموږ په ملک کې جومات هسپتال کلاوی لګیا دی، او د کمیونټیز ترمنځ یو د مینې او د یووالي د پیدا کولو کوشش کوي لګیا دی. بیا د MP صاحبه د دې نامه نه ده لیکلی شوی. بیا رابرټ کینو صاحب چې پیراګوای کې د تعلیم نائب وزیر دی، هغوی دا وی چې په ډېره ښه دستوره وه، او زه ډېر حیران یم چې یو داسې جومات شته چې د هغې خلکو یو ځای دا کار تر سره رسولی دی، او د حاجتمندو د مدد لپاره د هر څه کړي دي، او انسانانو سره په عملي طور د مینې اظهار دی. او بیا وی چې د انسانیت
دغه د مینې لاره به خپلې نو په دنیا کې به امن قایمیږي او د اسلام مذهب او د کلتور د ډېر جوخت نه د ځان د خبرولو دا زما یو ډېره ښه تجربه وه. د جماعت احمدیه باره کې زما سوالونه وو چې جوابونه راته دلته په راتلو میلاو شو او یو څو کلونو راځي جماعت احمدیه په پیراګوای کې هم قایمه شوې ده او حضور فرمایي چې همدغوی په بلنه دی پیراګوای ته راغلي وو. دوی د پیراګوای نه راغلي وو په د پرانیزي په دستوره کې. بیا د ګواتیمالا یو نایب وزیرو ډاکټر وو ډیانا یې نامه ده چې په دغه خطاب کې د غریبانو د مدد پیغام و او زه به پخپله هم په دې باندې عمل کوم. دوی وایي چې زه به په دې باندې عمل کوم او د خدای شکر دی چې مذهب هم دا ښیي چې د غریبانو مدد دې وکړی شي او همدا خبره خلیفه په خپل تقریر کې هم وکړه. بیا د ګواتیمالا صحافي دی هغوی دا وایي چې کومه خبره چې زه ټولو نه زیات متاثره کړم هغه دا ده چې په مذهب کې جبر نشته او بیا دا هم چې د یو بل خیال ساتل پکار دی او موږ ته هم د یو بل خیال ساتل پکار دی. دا پیغام دی چې د جماعت امام موږ له راکړو او دا هم چې موږ ټول د یو شان برابر حقوق لرو او هر انسان ته د یو ښه معیار ژوند ملاوېدل پکار دی. بیا د ایل پیریدو کا اخبار یو صحافي پرتان دفرین ته وی چې ډېر خاص سره شو په دغه تقریر په ما باندې چې کوم تاسو وو او ملاقات هم ډېر ښه وو او زه دا ویل غواړم چې د ناصر هسپتال چې کومه منصوبه ده دا ډېره ښه منصوبه ده او موږ ته په زموږ په دغه ملک کې د همداسې نورې منصوبې هم پکارې دي. بیا د بانک یو افسر هغوی دا وی چې ستاسو د خطاب خلاصه هم دا وه چې مخلوق سره همدردي کول او دلته چې کوم تاسو هسپتال کولاو کړی دی ناصر هسپتال نو دا د یو واضح او ډېر ښه مثال دی. بیا یو بانک منیجر دی هغوی دا وایي چې ستاسو پیغام ډېر ښایسته او اسان فهم و د پوره مسلمان امت له طرفه ورکړل شوی دی دا پیغام چې د انسانیت مدد کول د ټولو فرض دی او دا خبره هم ډېره دلچسپه وه چې د جماعت احمدیه او دا خبره ډېره دلچسپه هم وه او د جماعت احمدیه فلسفې نه زه نن متاثره شم او زه به اوس نور معلومات هم ترلاسه کوم. بیا په ګواتیمالا کې د ریویو اف ریلیجنز د سپینش شمارې هم اجرا وکړل شوه چې کومه نوې شماره شروع شوې ده په امریکې او په لاتیني امریکې او په وسطي امریکې کې تقریبا 400 میلیونه آبادي ده چې سپینش ژبه وایي هسپانوي ژبه وایي. حضور فرمایي چې کله د سپین طرف ته زموږ توجه پیدا شوې وه نو هلته زموږ یو ډېر مخلص احمدي دی د ګواتیمالا ډیوډ صاحب هغوی دا وایي چې ستاسو د سپین طرف ته خو توجه شته چې هلته به اسلام خورو خو حضور فرمایي چې دوی په د ګواتیمالا اولینو احمدیانو کې شامل دي. دوی وایي چې ستاسو سپین طرف ته خو توجه شته چې چېرته صرف 40 میلیونه آبادي ده خو زموږ ملکونو کې د زموږ ملکونو آبادي 400 میلیونه ده دې طرف ته ستاسو توجه نشته. حضور فرمایي چې دې نه پس باقاعده بیا هلته هم د مشرونو طرف ته توجه جوړه شوه او د جامعې هلکان هلته لیږل شروع کړه او اوس د خدای پاک په فضل هلته جوماتونه قایمېږي لګیا دي. نو بهرحال هلته په هسپاني ژبې کې د ریویو اف ریلیجنز اجرا هم وشو. نو دا خو د اخیارو تاثرات دي. د ګواتیمالا کې هم مختلف د ګاونډي ملکونو نه د هسپاني ژبه چې کم خلک وایي کم ملکونه وایي د هغه ځای نه هم احمدیان شامل شوي وو. د هسپتال چې کومه پرانیزه وه یا حضور فرمایي ما سره ملاقات لپاره نو هغې کې ډېر جذباتي تاثرات دي د ځینو چې کوم په لومړي ځل د وخت خلیفه سره میلاو شوي وو او خلافت سره مینه د هغوی د سترګو نه او د هغوی د زړونو نه ظاهرېده. بیا د مکسیکو نه راغلې یوه نومبای لایرا مالدې صاحبې وې چې هغوی څه موده مخکې بیعت کړی دی او د ګواتیمالا دغه سفر نه پس یوه خبره زما زړه کې دا پخه شوه چې خدای پاک دا غواړي
چې چېرته چې خدای پاک غواړي زه هملته یم، او زما په زړه کې دې باره کې هېڅ شک نشته چې زه په روحاني او په جذباتي طور ډېر اطمینان او امن محسوسوم لګیا یم. او د نورو ملکونو احمدیانو وروڼو خویندو سره چې میلاوه شوم نو ایمان مې تازه شو. او ټوله نه لویه خبره دا چې د وخت د خلیفه پسې لمونځونه وکړه نو زما ایمان د خدای پاک باندې او په احمدیت باندې او په حقیقي اسلام باندې نور هم پوخ شو. او زما دا خواهش دی چې زه په دغه لاره قایم پاتې شم او خدای پاک دې وکړي چې همداسې دې وي. بیا د مکسیکو یو نوموبایه ایوان فرانسیسکو صاحب وایي چې موږ د وخت د خلیفه په لاس بیعت وکړو. حضور فرمایي چې هلته په جومات کې د بیعت تقریب هم شوی و. نو یوه لمحه داسې وه چې په لفظونو کې نشي بیانېدی. هغه لمحه کې ماته داسې په جسماني طور ماته داسې محسوسه شوه لکه زما ټول بدن ګرم شوی وي او زما منه خولې راباندې راماتې شوې او داسې راته ښکارېده لکه چې یو کړ نه چې زما په جسم کې تېرېږي لګیا دی. او ورسره خپل او ځان سره زما ټول ګناهونه هم هغه یوړه. د خدای پاک ډېر شکر دی چې هغه موږ له خلافت راکړی دی. او زه دې نه خبر یم چې دا ما لپاره د ښېګړې طرف ته د نیکۍ طرف ته د تلو وړومبی قدم دی او دا به ما کې یو تبدیلي راولي. بیا مکسیکو نه راغلی یو نوموبایه میګل آنخیل صاحب وایي چې رښتیا دا دی چې په اسلام احمدیت کې هېڅ سرحد نشته دی، هېڅ قسمه لکیره نشته چې موږ دې بیل کړي. موږ ټول وروڼه یو، که فرق دی نو صرف د ژبې فرق دی، موږ ټول یو بل سره وروڼه یو. د وخت د خلیفه په څېر چې منځونه کول نو بېشکه چې موږ د 15 مختلفو ملکونو راغلي خلک وو، خو موږ هم یو وو او د یو خلیفه په څېر موږ لمونځ کوله. بیا سنتي بریانا صاحبه وایي چې زما تعلق د مکسیکو سټي جومات سره دی. او کله چې ما ته دا ویلی شو چې د ګوټیمالا ته د تلو موقع میلاویږي لګیا ده نو زه ډېر خوشحاله شوم چې مې دا واورېده چې هلته به د وخت خلیفه سره ملاقات وي. او چې کله مې دا واورېده چې هلته به د وخت خلیفه سره مې ملاقات وي نو دا خوشحالي مې نور هم زیاته شوه. چې کله زما ملاقات وشو نو زه ډېر خوشحاله شوم ځکه چې ډېر وخته پورې هغوی سره د ناستې موقع راته میلاوه شوه. ما څه موده مخکې په مکسیکو سټي کې بیعت کړی و، خو په لاس باندې بیعت کول زما د ژوند یوه داسې واقعه ده چې زه په الفاظو کې نشم بیانولی. او دوی وایي چې خپلې اوښکې پاکولې دا یې وایي چې دا زما د ژوند ټولو کې ښایسته ورځ وه. بیا د هونډروس نه راغلی نوموبایه روزا ډلمي صاحبه وایي چې په لومړي ځل ماته د ملک نه د بهر تلو موقع میلاوه شوه او دومره اوږد سفر مې وکړو او د ګوټیمالا طرف ته تلو کې 14 ګنټې موږ ته ولګېدی او په سفر کې ډېرو تکلیفونو سره موږ مخ شوي وو. خو څنګه چې جومات وکتو او د وخت خلیفه مو لیدو نو د سفر د مشکلاتو احساس هم فوراً د ذهن نه لرې شو. د جومات ډېر ښایسته او ډېر ښه خلکو سره د میلاوېدو موقع میلاوه شوه چې ما سره بالکل د خاندان د یو غړي په شان سلوک وکړو. او د امریکې نه راغلي یوه احمدي ښځه وه چې ما ته دا ووایي چې زه د هغې د لور په شان یم او د دغه سفر د ټولو نه بهترینه برخه د وخت خلیفه سره ملاقات و. او په ذاتي طور ما څه خبره ونه کړه ځکه چې داسې محسوسېده لکه زه په یوې بېلې دنیا کې یم او ما دا غوښته چې زه بس ناسته دی او ګورم دی او خبرې دی اورم. یوه داسې تجربه وه چې بیانېدی نه شي. او د دغه سفر دوران د جومات د تعلیماتو په حواله هم زما په علم کې نور اضافه وشوه او هلته د نظم ویلو هم موږ ته موقع میلاوه شوه. بیا ایډون ارماندو صاحب دی د هونډروس دی چې د دغه دورې د ټولو نه ښه خبره دا ښکاره شوه چې د وخت خلیفه سره د ملاقات سعادت ترلاسه شو او د ډېرو سوالونو جوابونه ماته میلاو شو چې کوم ما کړي وو. بیا د اکوادور نوموبایه احمدي دی چې دا وایي چې د وخت خلیفه په موجودیت کې ماته یوه ډېره نادره خزانه ترلاسه شوه او د روحانیت، د امن، د خوشحالۍ او د مسرت جذبات زما دننه راغله او ډېر سکون راته ترلاسه شو. د بیعت دوران چې کله
هغوی خپل لاس زما په لاس کېښودو، نو دا یو داسې سعادت و چې دې نه مخکې ماته چېرته نه و نصیب شوی. بیا د اکواډور نه یوه لجنه ممبره چې یو کال مخکې احمدي شوې وه، هغه راغلی و. هغوی وویل چې د ګویټمالا سفر ما لپاره او زما د زوی لپاره ډېر خوشګواره و، چې کله موږ په لومړي ځل د وخت خلیفه ولیدو، نو هغه موږ لپاره یوه خاصه موقع وه، ځکه چې دې نه زموږ دننه د امن، د مینې او د صبر احساس پیدا شو. او بیا د ملاقات دوران چې کله زما زوی خلیفة المسیح ته تر غاړه وته، نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله وو او موږ هغه ځان لپاره یو خوشنصیبي او برکت ګڼو. د اکواډور نه د واپسۍ سفر به موږ لپاره ډېر د خفګان وي، ځکه چې زموږ به خپل احمدیان وروڼه او خلیفه به ډېر یادېږي او موږ امید کوو چې بیا به ملاویږو. بیا د ګوټمالا د یو نومبای سلیمان رودو صاحب وایي چې د خلیفة المسیح ګوټمالا ته راتلل موږ لپاره د ډېره خوشقسمتۍ سبب دی، او زموږ په جومات باندې د خدای پاک فضل دی چې دوی دلته راغله. او کله چې موږ خبر شو چې دوی را روان دي، نو زموږ د خوشحالۍ انتها نه وه او زموږ دننه یو روحاني مضبوطي پیدا کېدل شروع شوه. او په دې کې هېڅ شک نشته چې اوس زه په ځان کې ډېره تبدیلي محسوسه کړې ده. بیا د ګوټمالا یو نومبای لیزا پینټو صاحبه وایي چې زه د خدای پاک شکر کوم چې خلیفة المسیح ګوټمالا ته راغلو. دا ما لپاره د فخر او د عزت خبره ده او ما لپاره دا یو ډېره عظیمه تجربه وه. زما زړه د خوشحالۍ نه ډک شوی دی. بیا د ګوټمالا یو بل صاحب دی ډومینټي اول، هغوی دا وایي چې زه د کیبون جومات سره تعلق لرم او دلته د وخت خلیفه په راتلو ما په ځان کې د ایمان او د روحانیت په لحاظ ډېر جوش محسوس کو. زه خوشحاله یم چې د وخت خلیفه سره د وخت تېرولو موقع راته ترلاسه شوه. دوی ډېر په جذباتي انداز کې دا ویلي وو، څه موده مخکې عملي شوي دي چې زموږ علاقې کې غریبانان خلک دي، ډېر د لرې علاقه ده، سره جفت او بېخیل د سړکونو هم نشته. نو دعا کوئ چې او خلک هم رولېږي چې زما د کام چې کم خلک دي هغه احمدیان شي او د خدای پاک کم فضل چې ماته ترلاسه شوی دی، کم انعام چې ماته ترلاسه شوی دی، هغه د زما کام ته هم ورسي. او ډېر په جذباتي انداز کې هغوی دغه دعا خواست کړی و چې خدای پاک دې وکړي چې هلته دې هم جومات خور شي. بیا د ګوټمالا نه تیزا مرتیزا صاحبه وایي چې مخکې ما صرف تصویرونو کې لیده، د وخت خلیفه ما مخکې صرف په تصویرونو کې لیده، اوس د جوخت نه د لیدو موقع میلاوه شوه، ورسره د ناستې موقع میلاوه شوه، نو ډېره تبدیلي زه په ځان کې محسوسوم. بیا کلاډي صاحبه دا وایي چې زه ډېره خوشحاله یم او ځان خوشقسمته ګڼم چې خدای پاک په ما فضل وکړو. ما سره الفاظ نشته چې زه خپل احساسات بیان کړم او خپل د ایمان او د اخلاص کې د اضافې لپاره هغوی د دعا خواست کړی دی. بیا د مکسیکو نه خدیجه صاحبه وایي چې د خدای پاک شکر کوم چې د خلیفة المسیح سره د ملاوېدو موقع میلاوه شوه او زموږ د سوالونو جوابونه میلاو شو. زما مینه د اسلام طرف ته نورم زیاته شوه او په بیعت کولو زما ایمان د نوي سر نه راژوندی شو. زه د دعا خواست کوم چې زما پوره جومات زه دعا خواست کوم چې زما د چیاپس د پوره جومات په ایمان او په عرفان کې د اضافه وشي. بیا یاسمین ګمت صاحبه وایي چې ډېر ښایسته یاد دی او ډېره ښایسته تجربه ده او زما جذبات داسې وو چې خوشحالۍ نه راله جړا را روانه وه، زه نشم بیانولی. او ماته د خپل ژوند کې د بهترۍ راوستو موقع میلاویږي د دغه ملاقات نه پس ته. بیا سوریا ګومز صاحبه وایي چې زما جذبات داسې دي چې د زړه د کومې نه مې روزي لګیا دي او دا یو ډېره لویه تجربه وه او خدای پاک دې زما په اخلاص او په ایمان کې اضافه وکړي.
د مکسیکو یو نومبای فیوز خصوص صاحب وی چې جمعه سره تعلق جوړول یو ډېر لوی انعام و او دا زما خوشقسمتي ده چې خدای پاک زما دعاګانې واورېدې او زه په تیارې کې وم. خدای پاک زه او زما خاندان یې د رڼا طرف ته راوستو او ما ته په خپل ژوند کې د بدلون موقع میلاوه شوه. او بیا هغوی سوالونه تپوس کړي وو د عبادت وغیره باره کې. ما سوالونه تپوس کړي وو د عبادت باره کې، نو ما ته ډېر تسلي بخش ځوابونه میلاو شو. بیا لیلا لطیف صاحبه د هغې دا وایي چې مخکې خو د ټي وي په ذریعې تعارف اوس میلاو شوم، نو جذبات او احساسات بیخي بدل دي. د پاناما نه یوه ښځه یو تن دی هلی دورو صاحب چې د خپل اهلیې او د لور سره راغلی وو. هغې دا وی چې ملاقات زما د خوشحالۍ نه ډکه یوه ورځ وه او داسې خوشحالي چې زه په الفاظ کې نشم بیانولی او ډېر د مینې او د اخلاص هغوی اظهار کړی دی. بیا د بیلیس نه یو وفد راغلی وو، نو د هغې ګولډا مارټینا صاحبه وی چې دا یو ډېره زړه راښکونکې او د بابرکته موقع وه او زه ډېره جذباتي یم او دا سفر به همیشه ماته یاد وي. بیا یوه بله ممبره ده نیکول یلیلیس، هغې دا وی نیکول ویلیس دا هغې دا وی چې ډېر جذباتي ملاقات و او نو خلیفه ماته د انګلستان په جلسه باندې راتلو بلنه هم راکړه. او بیا د لجنه یو بله ممبره پلنټینا صاحبه د هغې وی چې ډېر د خوشحالۍ موقع وه چې دا ملاقات وشو او د زړه سکون راته میلاو شو. یوې ماشومې دا وی د 14 یا 14 کالو چې مخکې زه یې ویرېدم چې څه داسې خبره ونه کړم د وخت د خلیفه مخې ته چې بیا به په شرمنده یم، خو دا ملاقات ډېر ښه و. نو د خلافت ادب او احترام په دې کې ډېر زیات دی. او بیا دغو ماشومانو جنکو د دست قبله نما نظم هم وړاندې کړی و. همدغه شان نور هم ډېر خلک دي چې د مختلفو ملکونو نه راغلي وو د ګوټمالا ته او ډېر اوږد سفر دوی کړی و او دوی ټولو د اخلاص او د وفا ډېر اظهار کولو. خدای پاک دې د دوی ټول اخلاص او وفا نور هم زیات کړي او دوی د حقیقي احمدیان جوړ کړي. د امریکې د میډیا ټیم له طرفه د تشهیر چې کوم کار دی نو دوی ډېر ښه کار کړی دی او د دوی ډېر ښه تعلقات دي او دې کې اوس تبدیلي شوې ده چې کوم مخکې کړی وو، خو دې هم ډېر ښه کار کړی دی. او په امریکې کې د ټي وي په ذریعه کل 28,990,000 نه زیاتو کسانو ته پیغام ورسېدو. د ریډیو پروګرامونو په ذریعه ټول 53,98,000 کسانو نه زیات کسانو ته دا پیغام ورسېدو. چې کوم ډیجیټل فورم دی، ویب سایټ او سوشل میډیا وغیره په ذریعه نو د هغې په ذریعه 100,00,000 کسانو ته پیغام ورسېدو. په اخبارونو کې حضور فرمایي چې زما د دورې په حواله چې کوم خبرونه راغو نو 45 مضمونونه په چاپ شوي دي او په دې کې معروف اخبارونه بالټیمور سن، فلادلفیا انکوایرر او ریلیجن نیوز سروس او هیوسټن کرونیکلز شامل دي. او د دې په ذریعه د دې خیال چې 10 ملیونو نه زیاتو کسانو ته پیغام ورسېدو. په ګوټمالا کې هم د میډیا ښه کوریج شوی دی. د ګوټمالا قومي اخبار پرنسلور چې چاپ یې هره ورځ 1,10,000 او د 4 ملیونه زیات کسان دي د دې لوستونکي. نو د 23 اکتوبر چې کوم د دې اشاعتو نو په 19 صفحه د ناصر اسوتل نمایانه د سعودي چاپ کړی دی او د پرانیزي په حواله رپورټ هم چاپ کړی دی. په یو بل قومي اخبار دغه کالم نویس لیکلی دی د ناصر اسپتال په حواله هغه یو مضمون لیکلی و. یو بل قومي اخبار دی په هغې کې هم رپورټ چاپ شوی دی. او قومي ټي وي د ګوټمالا حضور فرمایي چې هغه هم زما باره کې خبر ورکړی او د اسپتال په تعارف باره کې هغې یو رپورټ
نشر کړی دی. د ریډیو او چینل چې کوم قومي ریډیو چینل په هغې باندې هم ریپورټونه راتله. نو په دغه لحاظ د یوې اندازې مطابق په لاتیني امریکا کې د مختلفو ملکونو چې کوم پرنټ میډیا او نور خبرونه او ټي وي چینلونه دي، د هغې په ذریعه تقریبا 2 میلیونه کسانو ته د ناصر هسپتال د افتتاح د خبر په ذریعه د اسلام پیغام ورسېد. او دین علاوه چې کوم سوشل میډیا، ټویټر، انسټاګرام او د یوټیوب په ذریعه 30 لکه خلکو ته دا خبر ورسېد. د خدای پاک په فضل هر لحاظ دا ډېره بابرکت او کامیابه دوره او خدای پاک دې آینده هم نیکې نتیجې پیدا کړي. د منځونو نه پس به یوه غیبه نظم کوو چې د محترم ساودوګو اسماعیل صاحب دی چې د برکینا فاسو سره تعلق لرلو. په 14 نومبر د سهار لمونځ لپاره دوی د کوره ووتو، نو په لاره کې د زړه دوره پرې راغله او پرېوته. د جوخت هسپتال ته بوتلی شو خو پاتې نه شو. ان لله و ان الیه راجعون. په کال 1904 کې دوی پیدا شوي وو. په کال 1904 کې دوی احمدیت قبول کړی و. همیشه به د دوی دا کوشش و چې میشن هاوس ته دوی د جوخت پاتې شي. او چې کله میشن هاوس بدل کړی شو، نوي ځای ته لاړو زموږ میشن هاوس، نو دوی هغې سره جوخت په کرایه کور واخیستو. او همیشه به د دوی دا کوشش و چې بانګ ورکولو لپاره د جومات ته راشي. او په جلسې سالانه کې به خلک تهجد له راپاڅولو لپاره به هم دوی ډېر وړاندې وو. او بانګ به دوی ډېر ښه اواز کې ورکولو. نو په دغه وجه به ځینې خلکو دوی ته بیا سیدنا بلال ویل. او هر کال به په روژه کې دوی اعتکاف ته کېناسته. د مونځونو ډېر پابندي به کوله او د نورو پام به هم دې طرف ته ګرځولو. د سهار مونځ لپاره به دوی هلته مخکې راغله او هلته هاسټل د لکانو، نو هغوی به مونځ ته راپاڅولو، بانګ به ورکولو، د جومات د صفایۍ به همیشه دوی خیال ساتلو. او لاهور کې چې کله په جوماتونو باندې حمله شوې وه، نو شهادتونو باره کې چې دوی اورېدلي، نو ډېر زیات په دوی باندې اثر شي او ډېره ژړلي وو. او بار بار به د دغه خواهش اظهار کولو چې کاش په دغو شهیدانو کې د دوی شامل وی. د جومات کارونو کې به دوی همیشه ټولو نه مخکې وو. په کال 2004 کې حضور فرمایي چې کله زه هلته په دوره تللی وم، نو هلته د سکیورټي په ډیوټۍ باندې به هم دوی ډېر مخکې وو. یو ځل هلته یوه د تقریب دوران چې دوی ډیوټي کوله، نو حضور فرمایي چې زما د تقریر دوران بېهوشه شوي وو، پرېوتې وو، کېدای شي چې څه یې خوړلي نه وو یا سیده ولاړ وو. خو بهرحال په دغه وجه به چې همیشه بیا دې خط لیکلو، نو دا حواله به یې ورکولی چې زه هم هغه یم چې کوم پرېوتې وو. ډېر مخلص او رښتونی عاشق وو د خلافت او د احمدیت. د پیشې په لحاظ د جنګلاتو په محکمه کې سیکیورټي ګارډ وو. د دوی د تدفین په وخت د سنټرل میر له طرفه د جنګلات د محکمې د کمانډینګ افسر هم ډېر په ښه رنګ کې د دې خدمات د ټولو مخې ته وړاندې کړي وو چې اسماعیل وفاداره، مخلصه، ایمانداره، ډېر خوشمزاجه سړی وو او خپل فرایض ډېر په ښه طریقه پوره کول او د خدای پاک په فضل موسم وو. په غم ځپلو کې یوه اهلیه، یو زوی او یو لور او بلې ښځې نه یو د 2 میاشتو لور یادګار پرېښې ده. خدای پاک د دې درجات اوچت کړي، د مغفرت سلوک د وسرو فرمایي او د دوی ماشومان د هم په خپل حفظ و امان کې وساتي. اور ان بچوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.